سره سشار کو نو الټه مونږه ختمي څنګه زمونږ دا روډ چې کوم دی وویشتو داسې دا نور خلک هم یېرېږي چې زورور خلک زیات دي دوی سره طاقت زیات دی او غریب سړی د دې نه دشمنۍ نه او د دې دغه نه یېرېږي الله یې ټول مسلمانان وساتي دا سورهور دی مونږ کمزوري خلک یو غریب خلک یو خپل جومات لرو خپله مدادیره لرو دا چې کوم دی والد صاحب مې حیات دی 40 کاله مخکې یې اخیستی و او زمونږ د بېوسۍ د وجې چې کوم دی آبادي پکې ونه کړې شوه نو دا قبضه ګروپ چې کوم دی دا سیزینو پسې ګرځي دی چې کوم دی یو جعلي انتقال پیدا کو او شجاع چې کوم دی د اربابانو یو شجاع نوم دی هغه چې کوم دی دا جعلي انتقال ورسره وکړو شټام یې ورسره وکړو دی چې کوم دی دا شټام نیغ کولو او زموږ په پټي باندې دعوا وکړه په زموږ په پټي باندې چې کوم دی آبادي کوله زموږ د مشران روریان ورغه هغې پاره که روجې نه مخکې د اوسنۍ روجې نه مخکې بیا چې کوم دی دی ویل چې کوم دی تاسو سره د دې پټي انتقال نشته موږ ورته خپل انتقال وښیلو 10 کالنۍ مخکې انتقال بیا دی دا مطالبه وکړه چې تاسو چې کوم دی مالک نشته دی مالک راولئ مالک چې کوم دی حیات دی 15 کاله عمر کې دی ضعیف دی هغه چې کوم دی ور مالک لم بوتله او مالک ورته ویل دا پلاټ چې کوم دی 40 کاله مخکې ما خرڅ کړی دی انتقال مې ورسره کړی دی صفا پلاټ دی تاکال تاڼې اسچو صدام چې کوم دی دې کې راغو او هغه چې کوم دی الټه دې خلکو سره میلاو شو د غریبو او د بېوسو خلکو ملګری نه و دا حکومت الله پاک دی له ورکړی دی دی له الله پاک اختیار ورکړی چې دی دا دله دا وردي په دې وجه ورکړی شوې ده چې دی به د غریب د مظلوم خیر خبر به علي دی الټه ظالمانو سره میلاو شو او زمونږ مشرانو ورته چې کوم دی د دې په تاڼه کې په اسچو په تاکال تاڼه کې هغې ته زمونږ کاغذات یې وښیله فرد یې ورته وښیله انتقال یې ورته وښیله پوره کاغذونه یې ورته وښیله بیا دی وویله زمونږ هغه کوم مالک دی د دې زمونږ د پلاټ چې چا نه مونږ ځای اخیستی دی هغه دی د دې سره جعلي سټام ورته ویل د سټام زور زیاتي که د انتقال د زور زیاتي دي د دې مشرانو ویله چې د انتقال زور چې کوم دی زیات انتقال مثبت شی دی نو بیا دی چې کوم دی هغه اسچو هم دا نه حقه فیصله ونه کړه الټه دې سره میلاو شو زموږ مشران یې راپاره کړل